سپارا پنځم رکو سوره مائده اولنی رکو. شپږم سپارا پنځم نمبر رکو سوره مائده اولنی رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود خپل قولونه پورا کوئ. احلت لکم بهیمة الانعام تاسو د پاره بې زبانه زناور حلال وګرځولی شو الا مگر ما یتلا علیکم هغه چې تاسو باندې تلاوت کړلی شوي دي غیر محل سوی دی علاوه د هغه تاسو به حلال نه سمجاو کوئ چې تاسو ښکار وکئ وانتم حرم تاسو په احرام کې. ان الله یحکم ما یرید بېشک الله حکم فرمایي څه چې د خوښه شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله الله نخې حلال مگر ځوئ ولا الشهر الحرام او نه د ادب والې میاشتې ولا الهدی او نه حرم ته لیږلی شوې قرباني ولا القلائد او نه هغه چې د دوی په مارایو کې علامتونه او ایزای ولا آمین البیت الحرام او نه هغه چې بیت حرام دی عزت وال کور امن غوښتونکي وي یبتغون فضلا من ربهم چې دوی د الله فضل غواړي چې دوی رب دی ورضوان او د الله رضا جوړي غواړي. فاذا حللتم فاصطادوا پس هر کله چې تاسو احرام نه وځئ بیا ښکار کوئ. ولا یجرمنکم شنآن قوم ندی کې ستاسو راپورته یو قوم دشمني ان صدوکم عن المسجد الحرام آدا چې تاسو منع کولو کوي له مسجد حرام نه ان تعتدوا په تجاوز کولو سره وتعاونوا علی البر تاسو په نیکي کې مدد کوئ والتقوی پرهیزګاري کارونو کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تاسو د ګناه او د زیاتو په کار کې به هم مدد مه کوئ. واتقوا الله الله نه ویریږئ ان الله شدید العقاب بېشک الله سخت عذاب ول دی. حرمت علیکم المیتة په تاسو باندې حرام شو مردار یعنی داسې زناور چې حلال وي مردار شوی وي والدم او وینه ولحم الخنزیر او خنزیر غوښه وما اهل لغیر الله به او هغه چې په وخت د ذبح الله نه علاوه د بل چا نوم واخیستلی شي. والمنخنقة هغه چې مری یې ور دبا وکړلی شي. والموقوذة هغه چې بغیر تیره شیز حلال کړلی شي. والمتردیة هغه چې راپرېوتی وي. والنطیحة هغه چې زناور په ښکر وهلی. وما اکل السبع هغه چې نور درندګانو خوړلی. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کوئ بیا حلال دی. وما ذبح علی النصب هغه چې د کفارو خپل مخصوصو په غشو سره حلال کړي وي. وان تستقسموا بالازلام او هغه چې دوی خپل قلمونو په ذریعې سره تقسیم کړي وي نو هغه وله غوښه به نه خورې. ذالکم فسق دا ستاسو دپاره ګناه کار دی. الیوم نن ورځ یئس الذین نا امیده شول هغه خلک کفرو چې کافران دي من دینکم د ستاسو دین نه. فلا تخشوهم تاسو دوی نه مه یریږئ واخشوني ما نه یریږئ. الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مې ستاسو دین تاسو ته پوره کړو. واتممت علیکم او ما کامل کړو په تاسو باندې نعمت خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو د پاره مې اسلام خوښ دین وګرځولو. فمن اضطر فی مخمصة پس څوک چې لاچاره وي د لوږې شدتنا غیر متجانف لاسم نه کې ګناه طرف ته ښکته کېدونکی. فان الله غفور رحیم پس بېشک الله بخونکی مهربان دی. یسألونک ای محبوبه تانه تپوس کوي ماذا احل لهم څه شی دوی دپاره حلال دی. قل ته ورته وفرمایه احل لکم الطیبات تاسو دپاره حلال دی پاک شیزونه. وما علمتم من الجوارح هغه چې تاسو خیل کړي وي په ښکار پرېښودلو باندې مکلبینه هغه سپي ده ستاسو تعلمونهن هغه چې تاسو دوی ته وښایئ مما هغه څه نه علمکم الله چې الله تاسو ته ښیلي. فکلوا بیا خورئ مما هغه څه نه امسکن علیکم چې تاسو دپاره ونیسي. واذکروا اسم الله علیه د الله نوم پې باندې علیه. واتقوا الله الله نه ویریږئ ان الله سریع الحساب
بشک الله زر حساب اخیستون کای دی الیوم ننرز احل لكم الطیبات تاسو دې پارا پاک شیزونه حلال وګرځي او طعام الذين خلق خلق اوتل کتاب چات چې کتاب ورکړل شوی حل لكم تاسو دې پارا حلال دی او طعامکم حل لهم او د تاسو خوراک دوی ته حلال دی والمحصنات من المؤمنات او پارسا خزه د مسلمانونو والمحصنات من الذين او پارسا خزه د خلقونه اوتل کتاب چال چې کتاب ورکړل شوی من قبلکم تاسو نه مخکې اذا اتیتموهن هر کله چې تاسو راتګو کوي دوی ته اجورهن د دې په مہرونو سره محسنین د نکاح په قید کې راوستلو سره غیر مصافحین نه کې خپل مستی باسلو سره ولا متخذی اخذان او نه آشنایی یارانه ګرځولو سره ومن یکفر بالایمان او څوک چې انکار وکړي د ایمان راوړلو نه فقد حبط عمله په تحقیق سره د عمل برباد شول وهو فی الاخرة من الخاسرین او د په آخرت کې له نقصان والو نشي